زما د ایمان او د عقیدې ډیرو معززو حاضرینو او مسلمانانو ورونو، د حدیث شریف کې د الله نبی صلی الله علیه وسلم د مسلمان تعریف کوي. مسلمان چاته وای چې نور مسلمانان د ژبې او د لاس د ضرر نه بچي. گویا کہ د مسلمان د تعریف لن مطلب دا شو چې مسلمان کې مسلمانی دادا چې د بل مسلمان دل ازاری بنه کوي. د مسلمان مسلمانی دادا چې بل مسلمان ته په ژبه او بلا ضرر نه رسي، بس دې ته مسلمان وي. او د حدیث دویم حدیث دا دی چې مؤمن هغه دی چې نور خلق د دنه ځان په امن کې وګڼي. خلق دا تصور کی دا سوچو کی چې د دنه ماته څه تکلیف نه رسی، ولی ځکه دی مسلمان دی، دی مؤمن دی. مؤمن چاله تکلیف نه رسي، دې ته مؤمن وای. که تاسو مونږ سوچو کو پښتو کې ورته مونږ مسلمان وایو، عربی کې ورته مسلم وایي. مسلم د مسلم معنا د قدا چې نور خلق د ضرر نه سالمي، د ژبې او د لاس د ضرر نه نور خلق سالمي، دې ته مسلم وایي. او مؤمن د امن نه دی. مؤمن ته مؤمن ځکه وایي چې نور خلق د شر نه محفوظي، هغوی ځانونه د نه په امن کې وګڼي چې دا خو مسلمان دی، مسلمان چاله ضرر نه رسوي، زه ترې بې خطره یم، بې خوفه یم، دې ته مؤمن وایي. بیا موږ ته اسلام دا تعلیم راکوي چې د مسلمان سره مخامخ کېږي نو تحفه او هدیه بستا السلام علیکمي، د سلام تحفه به اچي. دا د سلام تحفه هم د دقه دپاره ده چې مسلمان د ناپېژنګلو مسلمان سره مخامخ شي، ورته وایي السلام علیکم. د السلام علیکم معنا دا د زمانه ته محفوظي، زمانه به تا ته شر نه رسي، زمانه به تا ته ضرر نه رسي. ابل مسلمان ورته وایي وعلیکم السلام، زمونږ د طرفه دې هم پتا سلامتی آئی، یعنی زما د طرفه به هم تاله څه تکلیف او ضرر نه وي. نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې د الله د طرفه کم دین موږ له راوړی، کم پیغام یې راوړی، کم تعلیم یې راوړی، هغه ټول د ورورګلۍ د محبت نه ډک دی. او بیا د محبت درې دایرې دي، د ضرر نه رسولو درې دایرې دي، د فایدې رسولو درې میدانونه دي. یو دا دی چې حیوانیت نه به تا ته ضرر نه رسي، حیوان له به ته ضرر نه رسي، انسان خو ډېره لویه خبره ده. دویم دا دی چې انسانیت ته به ته ضرر نه رسي، هغه که مؤمن یو که کافري، کافر له به هم ستا د طرفه ضرر نه رسي. یو خو هغه خبرې دي چې د اسلام د کمو خبرو اجازت کړي، اخو دي چې دي د هغې نه علاوه کم کافر له چې اسلام امن ورکا نو هغه ته ضرر رسول ګناه ده. دریم نمبر بیا د ایمان او د مسلمانۍ دایره ده. مسلمان بستا د ضرر نه محفوظي، هغه ته به ته د خیر رسولو کوشش کې. او د مجموعي زمونږ د دین د ټولې مجموعي تعلیماتونه دا معلومیږي چې په مسلمان کې د بل مسلمان یا د انسان دل ازاری دا د ټولو نه لویه بیماری ده. کم د مسلمان سوچ چې دای چې د بل مسلمان لزه تکلیف ورسوم، دا د دې دلیل چې د مسلمانی بیماره ده، د اسلام کمزور دی، د کې مسلمانی کمزور ده. کوم بزرگان د دین زمونږه اسلاف چې تیر شوي
هغوی تقوا او دیانت او للهیت او اخلاص کې وخت تیر کړي د الله قرب د الله نزدېکت هغوی حاصل کړي د هغوی د عبادتونو نه زیاته توجه دې طرف ته وه چې موږ نه چاته تکلیف ونه رسي او خلکو له فایدې رسولي دي هغوی د خپلو قتلونو د هغوی د قتلونو منصوبه کوونکي خلک معاف کړي دي هغه خلک یې معاف کړي چې دوی د قتل منصوبه یې جوړه کړې ده او لاس په لاس یې ګیر کړي دي هغه خلک یې معاف کړي چې د دوی مالونه یې لوټ کړي دي او هغه خلک یې معاف کړي دي چې د دوی بچي وجلي دي او هغه خلک یې معاف کړي دي چې د دوی بې عزتي او توهین یې کړی دوی ته ضرر او تکلیف رسولی هغه خلک یې معاف کړي دا کوشش یې نه دی کړی چې چا زړه ته ازار ورسوي بلکې حدیث کې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ازار خو لویه خبره ده د یو مسلمان یا د یو انسان زړه ته ضرر رسول ازار او تکلیف رسول بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تا یو مسلمان سره داسې ښېګڼه وکړه چې د هغه توقع نه اوچته ده د هغه امید ستانه دا نه دی چې دی به ما سره داسې ښېګڼه کوي تا ورسره هغه شان ښېګڼه وکړه الله تعالی به تا ته هغه ګناهونه معاف کړي چې ستا د هغې د بخښنې توقع نه وي قیامت پر ورځ به تا ته هغه ګناهونه معاف شي چې ستا دا توقع امید نه دی چې دا به ما ته معاف شي دا حدیث شریف دی عبدالله ابن مبارک رحمه الله یو لوی محدث تیر شوی د امام ابو حنیفه رحمه الله شاگردو او د حضرت امام بخاری رحمه الله استازو او په خپل وخت کې امیر المؤمنین په الحدیث ورته وایي د حدیثو د دنیا بادشاه د بچ کله د حدیثو درس کاو ټول بازار به بند شو ټول خلکو به د حدیثو درس ته غوږ ایښی دته یو سړی راغی حاجتمندو هغه ورته وایي زما یو حاجت دی څه حاجت دی 200 دیناره په ما د خلکو قرضه ده او کار ته ښار له نشم وتلی بس قرضداران راته ولاړي ډېرې پریشانه کړی که زما دا قرض دی ادا که الله تعالی به تا ته ډېره بدله درکړي عبدالله ابن مبارک رحمه الله پرچه راویسته او په پرچه ورته ولیکل خپل محاسب ته منشي ته چې ده ته 2000 دیناره ورکړي د مطالبه د 200 دینارو کړې وه هغه په پرچه کې 2000 دیناره ولیکل خو ده ته ونه ویلې چې 2000 مې لیکلي دي دی خبر نه که د عبدالله ابن مبارک مقصد دا و چې د ده توقع خو به دا وي چې ما ته به 200 میلاویږي او هلته چې ورته 2000 د توقع خلاف میلاو شي نو دی به ډېر خوشحاله شي نو الله تعالی به ما ته ډېر اجر راکړي هلته چې منشي ته ورغی منشي ته قیصه وکړه چې په ما 200 دیناره قرض دی او قرضدارانو ډېر تنګ کړی یم او عبدالله ابن مبارک ته ورغلم ما ورته د خپل قرض شکایت وکړو هغه دا پرچه راکړه نو ما ته 200 دیناره را منشي چې وکتل په پرچه کې 200 دیناره لیکل شوي منشي حیران شه چې دی خو 200 وایي او په پرچه کې لیکل شوي 200 دیناره دي نو زما په خیال په دې یو صفر کې عبدالله ابن مبارک غلط شوی دې سړي ته وایي ته کښېنه دې کې خو 200 لیکلي دي او ته 200 یادې زه ځم چې په خپله ترې تپوس وکړم تصدیق وکړم چې دا څو دي نو دا سړی خو خوشحاله دی چې لکه چې 200 دي اوس یې د 200 توقع پیدا شو امید چې دا منشي عبدالله ابن مبارک رحمه الله ته راغی عبدالله ابن مبارک ته وایي دا دې 200 لیکلي که 200 دې لیکلي دي
وی هغه سړی دی خبر که وی او که نه وی هغه ته خو مې ویلې چې دا 2,000 دي او که 200 دي نو د هغه توقع خو د 2,000 پیدا شوه. عبدالله ابن مبارک رحمه الله 14,000 ولیکل چې 14,000 دیناره ورکه. وای دا ولې په دې مطلب خو زه پوه نه شوم. عبدالله ابن مبارک ورته مطلبونه څه کې زه تا ته ما وویلې او پیسې ورکه سړي ته. منشي لاړ او سړي ته پیسې حواله کړې 14,000. نو سړی حیران شو چې زما خو 200 دیناره په کار و ما ته راکړل 14,000 دا څه چل دی. سړی خو په منډه باندې قرض ادا کړ دا نورې پیسې ځان سره محفوظې کېښودې او عبدالله ابن مبارک رحمه الله ته راغی چې ما خو د 200 مطالبه کړې وه او تا 14,000 راکړه. اول 2,000 او بیا 14,000 شو چې د دې په راز مې پوه نه کړې نو هغه پیسې زه نه استعمالوم ما ځان سره ایښي دي او واپس راوړم. عبدالله ابن مبارک رحمه الله ورته وایي حدیث شریف کې دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چا چې مسلمان ته داسې خوشحالي ورکړه چې د هغه د توقع او د هغه د امید نه اوچته ده هغه تا نه داسې امید نه کېږي تا داسې خوشحالي ورکړه الله تعالی به تا ته هغه ګناهونه د قیامت په ورځ معاف کړي چې د هغې د بخلو توقع ته نه کوې دومره لوی دي. نو تا خو د 200 مطالبه وکړه نو ما سوچ وکړو چې 200 نه 2,000 ورکړه چې د توقع خلاف شي. بیا چې ته په 2,000 پوه شي نو ما ویل چېرې د دې د توقع نه خلاف 14,000 ورته میلاو شي. دې ته اکرام د انسانیت وایي. نو مسلمان سره ښېګڼه کول مونږ ته خو اسلام د دې تعلیم راکوي د دې نه چې مونږ د مسلمان دل ازاري وکړو د مسلمان زړه خفه کړو په فعل سره په عمل سره په لاس سره یا ژبې سره مونږ مسلمان ته ضرر ورسو بلکې مونږ ته د اسلام تعلیم دار چې مسلمان له به فایده رسو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د مسلمانانو خلیفه دی امیر المؤمنین خلیفۃ رسول الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلافت او منصب ناس دی د مسلمانانو امیر دی. د یو لیست تیار کړو په هغې کې هغه بوډاګان او بوډۍ ښځې لیکلې وې چې کمې خدمت ته ضرورت لري. بیا صحابه نوجوانان راغوښتلي وو د دې بوډۍ څوک نشته څوک تیار دي چې د دې د کور خدمت به کوي. یو به ویلې زه کوم بل به ویلې زه کوم دا نومونه ورسره لیکلي خدمتونه متعین کړي دا خدمت به کوي. کله چې مسلمانانو کې مسلمانی بیا به هیڅ یو بوډا بې قدره نه وي بیا به هیڅ یو بوډۍ بې قدره نه وي بیا به نوجوان بې قدره نه وي بیا به هیڅ یو تورسرې بې قدره نه وي چې مسلمانی په مسلمان کې. او کله چې د اسلام هغه د مسلمانۍ روح زمونږ نه وتلی اوس څوک د خپل مور او د پلار قدر نه کوي خپل مور او پلار خلکو نه بې قدره دي. نو دا لیست تیار دی. عمر رضی الله تعالی عنہ مشر صحابي دی دی خو به تو یو ځلې د ابوبکر صدیق کوټې ته ورغی دا لیست یې وکتو چې څوک څوک دا خدمت کوي. یو بوډۍ نوم یې وکتو چې پلانکي کلي کې ده پلانکی کور دی او هغه ځای سه خالي پرېښی و د چا نوم یې نه و لیکلی د خدمتګار چې د دې خدمتګار څوک دی. عمر رضی الله تعالی عنہ سوچ وکړو چې ما ته خو چانس میلاو شو د بوډۍ نښه پته معلومه شوه او څو چا نوم یې ورسره نه دی لیکلی چې څوک یې خدمت کوي دا به زه پخپله کوم. ماسخوتن منځونه وشو تیاره خوره شوه د هغې بوډۍ کور ته دی لاړه چې د هغې بوډۍ خدمت وکړي. چې کله د هغې کور ته لاړه چې ویې کته د بوډۍ د کور هر څه برابرې دي هلته خو اوبه کمې وي د کوهي نه به یې ورته اوبه راوړلې منګي به یې ورته ډکول لوښي به یې ورته وینځل کور به یې ورته جارو کاو او ضروریات د زندګۍ چې دي د خوراک سکاک دا به یې ورته بازار نه راوړه هر څه برابر دي. بوډۍ ته وایي دا ستا خدمت څوک کوي؟ و یاره یو کس راځي او زیم نه پیژنم او نه مې د نوم تپوس کړی دی خو سار وختي راځي د مانځه نه مخکې تهجد و ټیم کې راشي اوبه هم راته برابرې کړي کور هم راته جارو کړي او زما چې څه وایي لیدلی دی دی وایي نه اواز وکړي چې پرده شئ
بس کوټې ته ننوځم لږ ساعتي بیا وایي پرده ختمه شوه زه لاړم بس لاړ شي هر څه تیار یو به یې راته برابري کړي. نو عمر رضی الله عنه حیران شه چې دا به څوک کي داسې نیک مسلمان د دې خو نوم خالي و ما ویلې دا خدمت به زه کوم دا سړی به معلوموم. سبا له عمر رضی الله تعالی عنہ د تهجد ټیم کې را پاسېده د سحر مانځه نه ډېر وختي بار د بوډۍ د کور دروازې سره ولاړ دی چې دا څوک راځي ګوري یو سړی را روان دی پیزار یې نه دی اچولی په بربنډو خپو را روان دی چې وی قتل ورته وایي څوک کی وایي ابوبکر یم وایي څه کې وایي د دې بوډۍ د کور خدمت ته ځم. د ابوبکر صدیق خفه شه عمر ته وایي خدای دې ښه کا زما د الله په منځ کې چې یو راز و هغه دې څه له افشا که هغه دې څه له ښکاره که دا خو ما صرف او صرف د الله د رضا لپاره دا خدمت کوو. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل زما زړه کې وګرځېدل چې دا به ابوبکر صدیق نه بغیر دې ته بل څوک سبقت نشي کولی خو تپوس دا کوم چې دا پیزار دې ولې نه دی اچولی وایي دا پیزار مې ځکه نه دی اچولی چې د مدینې منورې کوڅو کې روان یم او د خوب ټیم دی هسې نه چې زما پیزار درباره وکړي شور وکړي او خلک د خوب نه راپاسېږي خلکو له تکلیف ونه رسېږي دې ته انسانیت وایي. دا موږ ته د اسلام تعلیم دی مسلمانۍ تعلیم موږ ته دا دی د مسلمانۍ روح دقه دی چې انسانیت ته به ته تکلیف نه رسې انسانیت به د تکلیف نه بچ کې یو انسان ته به تا نه ضرر نه رسېږي د یو انسان دلازاري به نه کې یو انسان ته به ضرر نه رسې هغه له به فایده رسې دا موږ ته اسلام تعلیم راکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک عائشہ صدیقه رضی الله عنها فرمایي د شپې مونځ له به راپاسېده چې کله به راپاسېده داسې به روان و چې د پیزار کشاره به نه ختو ورو ورو ما ته تپوس وکړه چې داسې ولې ځې وایي راته وی فرمایل چې زما دا خیال دی زه وایم چې زه مونځ ته راپاسم هسې نه چې ستا خوب ګډوډ نه شي تا ته تکلیف ونه رسېږي خپلې بیبي ته تکلیف نه رسوي چې هسې نه چې زه مونځ کوم زما د مانځه د وجې نه تا ته تکلیف ونه رسېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مسلمان تعریف کوي مسلمان موږ له راپېژني المسلم کامل مسلمان من هغه د سلم المسلمون چې نور مسلمانان بچي من لسانه د ژبې د ضرر نه ویده او د لاس د ضرر نه د ژبې او د لاس د ضرر نه بل مسلمان بچي دا کامل مسلمان دی یعنی چې د مسلمان دی د ژبې او د لاس د ضرر نه بچ نه وي نو ته کامل مسلمان کېدی نشي. بیا دلته د دین عالمان وایي چې حدیث کې د ژبې ضرر د لاس په ضرر مخکې کا ژبې مخکې ذکر کړه او لاس یې وروسته ذکر کړه دا ولې وایي دې کې دې خبرې ته اشارت دی د لاس ضرر خو هر سړی نشي رسولی هغه زورور خلک به زورور خلک وهي او د ژبې ضرر خو هر سړی کولی شي که زوروري که کمزوري کور کې کینی بادشاه ته هم کنځلې هر سړی کوي د ژبې ضرر نه ځان ساتل ډیر ضروری دي ځکه دا هر سړی کوي ځکه دا مخکې ذکر کا. دویمه وجه دا ده په لاس خو ژوندي ته ضرر رسولی شي مړي ته خو به لاس ضرر نشي رسولی چې مړي ته سوکان ورکوي او سپېړې ورکوي او د ژبې ضرر خو داسې دی چې مړی او ژوندی دواړه پکې شریک دي مړي ته د مړو بدم خلک وایي او د ژوندو بدم په دې ژبه موږ وایو نو ژبه مخکې کړه چې دا ژبه مخکې ده د دې له خیال ساتئ دا ژبه درنه غلطه استعمال نشي. الله تعالی ګوري زمونږ ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید زمونږ چې په دې ژبه سره وزي نگرانان الله مقرر کړي دي هغه لیکي قسم دی چې یو حرف هم زمونږ بې ځایه نه ځي ټول محفوظ دي دا به د قیامت پر ټول موږ له را مخامخ شي. منګه خو لیونی یو دی دنیا کې خلک وته دي الناس نیامن فاذا ماتوا انتبهوا خلک وته دي چې کله مړ شي نو راویښ شي من خو غفلت کیو نا خبره یو مستی کیو جنون کیو قسم دې جنون کیو لیونتوب کیو ټول خلک لیونی دي په لیونتوب کې رواني چې دا بس کېږي
کله به زه مړ کېږم یوه ورځ به وي نو دا به کله وي امنګ روان یو نه د ژبې سره احتیاط کوو نه د لاسو سره نه د خپو سره باید منګه دا ژبه صحیح استعمال کو د الله تعالی په ذکر استعمال کو په داسې خوږو خبرو استعمال کو چې مسلمان پې خوشحاله شي مسلمان د زړه ته منګه خوشحالي پې ورکو داسې الفاظ استعمال کو منګه باید الفاظ داسې استعمال کو چې په هغې الفاظ زمونږ خلک خوشحاله شي داسې الفاظ د ادب الفاظ د احترام الفاظ د مینې الفاظ د محبت نه ډک الفاظ باید استعمال کو چې خلک خوشحاله شي داسې ژبه استعمال کو دا نه دی چې زمونږ ښه خبر هم جګړی او زمونږ خوږه خبر هم ترخه خلکو باندې لګېږي باید داسې ونه کړو الله تعالی به هم رانه موږ خو صرف عبادت دې ته وایو چې موږ مونځ وکړو اودس وکړو تلاوت وکړو ذکر وکړو دا خو عبادت دی خو ټول عبادت خدا نه دی بهترین عبادت خدا دی چې خلکو له فایده ورسوه بس خلکو له ضرر مه رسوه بهترین د انسانانو حدیث شریف کې دی هغه دی چې خلکو له نفع رسوي خیر الناس من ينفع الناس بهترین په خلکو کې په انسانیت کې هغه دی چې انسانیت ته فایده رسوي انسان ته فایده رسوي هغه که هر څوک د صحابه ګورئ د صحابه کرام او د دین د ائمه او د بزرګانو تاریخ چې وګورئ هغوی حیواناتو ته څومره راحت رسولی دی خواجه باقی بالله رحمه الله یو بزرگ تیر شوی دی هغه تهجد له پاڅېده په یخه یخنۍ کې واوره وریږي هغه اودس وکړو د تهجد مونځ یې وکړو او دا یې خواهش و چې د مانځه نه فارغه شم چې زه بستره کې کښېنم ګرم شم چې وی کتل په بسترې ته پیشو راغلی د پیشو پکې ګرمه پرته ده اوده ده تر سحره پورې د سبا تر مانځه پورې دی هم داسې په قاعده باندې ناست دی د پیشو ته انتظار کوي چې دا په خپله راپاڅېږي او د زما د بسترې نه لاړه شي بیا به زه بسترې ته ننوځم دا یې مناسبه ونه ګڼله چې زما د وجې نه د پیشو ته ضرر ونه رسېږي دا زه څنګه اوس راپاڅوم او زه پکې پرېوځم دومره یو سوچ دومره یو نرمي په زړه کې دا د الله تعالی د بندګانو په زړونو کې چې چا د الله سره محبت یې او الله ته نږدې شوي لکه موږ او تاسو د عبادتونو سره سره مسلمانانو د ازار نه د انسان د تکلیف نه د هغوی د دل ازارۍ نه ځان بچ کړو الله به هم رانه رضا شي او دا معاشره به هم ښایسته شي د مینې او د محبت ژوند به نصیب شي نفرتونه به ختم شي الله تعالی دې ما او تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي درود شریف الله